د پی ټی آی او د اسټابلیشمنت ترمنځ رابطې بحال شوې دي. یو ډېر ښه خبر راغلی دی، حالات بهترۍ طرف ته روان دي. پی ټی آی او اسټابلیشمنت په یوه صفحه باندې راغلی دي. د اسټابلیشمنت یو ډېر جوخت سړی دی انصار عباسی، یو ډېر جوخت صحافي دی چې د اسټابلیشمنت خبرونه چې کله هم د جاری کړي دي نو کې حقیقت وي. نو اوس انصار عباسی د دې خبرې انکشافات کړي دي چې پی ټی آی او ریاستي حکام ترمنځ رابطې شوي دي او سیاسي کشیدګي کمولو دپاره دا معاملات پس پرده شوي دي. یعنی پس پرده مطلب دا چې پټې رابطې شوي دي. معاملات ټیکولو دپاره د پی ټی آی او د اسټابلیشمنت ترمنځ پټ په پټه باندې رابطې شوي دي. د ذرایع مطابق د پی ټی آی لیډرشپ او اسټابلیشمنت په منځ کې معاملات ټیکېدو طرف ته روان دي. دې کې مختلف رابطې شوي دي، مختلف لیډرشپ سره، مختلف اسټابلیشمنت د طرف نه د دواړو ترمنځ د دواړو پاټو ترمنځ رابطې شوي دي. پی ټی آی ته هدایات ورکړل شوي دي چې په فوج باندې به تاسو براه راست مزید تنقید نه کوئ. مطلب کچره دا رابطې بحال شي وي نو څه خبره به پی ټی آی د اسټابلیشمنت مني او څه خبره به د پی ټی آی اسټابلیشمنت مني. نو اسټابلیشمنت ورته ویلي دي چې تاسو به براه راست په فوج باندې تنقید نه کوئ، مسلح افواج باندې به تاسو تنقید نه کوئ، یا به تاسو قافلو باندې یا په احتجاج باندې به اسلام آباد ته هم نه راځئ. د قافلې په صورت کې، د احتجاج په صورت کې به تاسو اسلام آباد ته نه راځئ. که لیډرشپ راځي، که څوک هم راځي، بالکل راتلی شئ، خو د قافلو په صورت کې یا د احتجاج په صورت کې به نه راځئ. اوس پی ټی آی ورته څه مطلب ډیمانډونه کړي، دا خو ول اسټابلیشمنت ویلي دي چې تاسو به داسې نه کوئ. پی ټی آی ورته څه ویلي دي نو په هغې باندې هم په دې ویډیو کې په اینډ کې خبره کوو. دې نه علاوه نور هم د اسټابلیشمنت او د پی ټی آی لیډرشپ ترمنځ اهمې خبرې شوي دي چې بله ورځ کوم احتجاج شوی په اسلام آباد کې 26 نمبر کې چې پای کې ګرفتاریانې هم شوي وي، نو هغه کم کسان چې پای کې گرفتار شوي نو هغه رها شوي هم دي. مطلب څه کسانو ته رهایانې هم میلو شوي د پی ټی آی کارکنانو ته کم چې گرفتار شوي وو. دې نه علاوه اوس اسټابلیشمنت خو خپل خبرې پی ټی آی مخې لکې دی چې داسې به نه کوئ. پی ټی آی چې کوم ډیمانډونه ولکې خودي وي، زما په خیال باندې ټولو کې لومبنی خو به هغه دا وي چې عمران خان سره ملاقات بحال کوي زمونږ. دویم به دا وي چې د عمران خان ټریټمنټ د صحیح طریقې سره وشي، او دریم به دا وي د عمران خان د رهایي نه، د عمران خان د کیسونو لګېدو، د عمران خان کیسونه چې ټرایلز باندې ولګي که نه او په هغې کې دلایل شروع شي نو ښکاره خبره ده چې عمران خان رها کېدی شي. نو د پی ټی آی د طرف نه که ډیمانډونه اسټابلیشمنت ته شوي وي نو به دا وي، یو خو به دا ډیمانډ وي چې زموږ ملاقاتونه عمران خان سره به حال کوي، یو به دا ډیمانډ وي چې د عمران خان د سترګې ټریټمنټ صحیح طریقې سره وشي، یو به دا ډیمانډ وي چې د عمران خان کیسونه دی ولګي او په هغې باندې د فیر ټرایلز وشي. دا درې ډیمانډ او پکې خو خامخا وي. خیر دا اپډیټ سو او الله دې وکړي چې حالات د ملک بهترۍ طرف ته لاړ شي. دعا کوئ ځکه دا وخت په ملک کې انتهایی مهنګۍ ده او د هغې وجه هم دا ده چې یو خو ملک کې تجارتي خلک چې کوم دي انویسټران ملک ته په دې وجه نه راځي چې پاکستان کې سیاسي حالات ټیک نه دي، حکومت سټیبل نه دی، هغه یریږي، انویسټمنټ نه کوي پاکستان کې. نو که چېرې د حالات بهترۍ طرف ته لاړل نو ښکاره خبره ده چې غټ انویسټرز چې کوم دي هغه به پاکستان ته راشي او انویسټر راتلو سره پاکستان ته پیسه راځي، خلک به جاب کېږي. خیر دا اپډیټ سو دې حوالې سره ستاسو څه رایه ده کمنټ کې خپله قیمتي رایه موږ سره ضرور شریکه کړئ.